ولا په میډیا باندې ما دا خبرې نشر کوي کټ کوی به نه او د لاس خلاصي ما نه نیم نه کټ کړی ګل نه ګلیا نه انعامه وه او نیم دې دې کټ کړي پښتنو حقیقت خبره ډېر بې حسه یی او خاص د پی کې 60 خلک چې تا خو موږ لیدلی یو او تا موږ بیا مونتی یو د غوا بچیا خدای خبر چې څوک او څوک نه ستاسو په مالت کې څوک ښځه طلاقه کي هغه څوک د واده جواب کوي ووایي په ایمان وایي او د 3 طلاق کړی دی 4 طلاق کړی او 1 طلاق سره هغه خاون په یو کوټه کې دیم سملی شاته او ته دیا پروت او مخې ته او داغه پروتي ځکه چې دیا داغه طرف شوقي دي ما په خیال باندې د په مور باندې هندو ختلې دي زاغه سړی ته وایم چې 3 ځل و شرمېږي 15 ځل رسوا شي او اخرت دی خوار کا چې تعالی یو سل اته ګونې راځي او تا خدای مور مکا او تی یو سی په بل ځای کې خرڅ کې پاکستان جوړ شوی د 1947 دا د وسه په باندې پاکستان د سی بیزتی نه شوی د پښتنو د سی بیزتی نه شوی لکه راستا په حکومت کې چې وشولې ولې ټول واوري خیت دا خخه تکړه خلک کنه را پاسای بیا لو پټي په سر کوي په ایمانداري بیا د بل پروګرام چې کومه دا به زنانه او تا کوم نارینه او تا نه کومه په دې ځان پوي کوي السلام علیکم زما د شو قدر د دعاوی د مومندو د آس پاس باندو غیورو کشرانو مشرانو ټول یو ځل درود شریف وایي ورونو حقیقت خبره ده چې زه ګوره مجبوره شمه چې زه ډېر څه وینم نو د هغې نه راشم تاسو ته دلته ودرېږم او خپلو ملګرو ته هم خبر وکړم د قوم وطن پارټۍ ملګرو ته او زما ذاتي ملګرو ته حقیقت خبره ده چې ټولو پښتو کې یو متل دی وایي چې ړانده ډېر دي کبینه نو زه وایم ډېرو خلکو به جواب ورکوو چې ړانده ډېر دي نو زه به ورته وایم چې ړانده صرف او صرف خفه کېږئ مه زما په پي کې 60 کې دي تاسو وګورئ زما خویندې میندې 10 کیلو توڼې ته ولاړې په قد کې زاغه سړي ته وایم چې 3 ځل وشرمېږي 15 ځل رسوا شي او اخرت دې خوار کا چې تاله یو سل اته ګونې راځي او تا خدای مور مکا او تی یو سی په بل ځای کې خرڅ کې او یو ته ګونې بدلې کې په چارمارۍ کې دکان لور کې یا په شکای کې دکان لور کې یا په نورانو کې میاکلی کې دکان لور کې یا په ډیرای کې دکان لور کې او هغه 3 ځل وشرمېږه چې هغه ته ګونې بدلې کې او به په بازار کې ستو زما خرڅي تا خو موږ لیدلی یو او تا موږ بیا مونتی یو د غوا بچیا خدای خبر چې څوک او څوک نه اخیر ما ته ویلي پښتو کې یو دغه چې ټول سواد کې ښایسته خلک دی زما یو د تر زیو په خاطر کې هغه به ویل چې افسوس یا سواتي وي یا عربي وي ځکه چې هغوی د خوی نه دونه ښایسته دي خو خدای خبر دا دې سواتي خو حقیقت به ووایو ښه په سخته او ښه په طریقه به ووایم زما په خیال باندې د په مور باندې هندو ختلی دی بیا چې کوم دی ته د غوا بچیا ته دا وایې چې په ما باندې دغه مرکز بند کړي دي نو یا لکه ته خو بالکل ما ته ډېر کچه سړی ځکه ښکاري چې په مرکز کې به هغه 1.5 کیلومتر کې د ویم د بل چا حکومت به خو په پنجاب په صوبه باندې خو هم ستا حکومت دی که نه پښتنو حقیقت خبره ډېر بې حسه یی او خاص د پي کې 60 خلک ډېر بې حسه یی تاسو چې ورکړی د چشمو واله وټو او داغه 200 تنخواه وه او داغه نه د تنخواه د سړیتوب تمه کوئ او داغه نه دا تمه کوئ چې موږ له به یې راکړي نو به یې تاسو له څنګه درکړي هغه د وږي بچی دی د بل ځینه راغلی دی مهاجر سړی دی هغه به ځان له کور هم جوړوي ځان له به کروزر هم علي او ځان له به اجره هم جوړوي او ځان له به هر څه برابروي نو هغه خو په چشمو کې 200 روپۍ تنخواه وه په اسکول کې او د چشمو دوکان یو سیکلو سره و نن سره 3 کروڑ روپو کروزر دی یا لکه نو ستاسو خو اوس د مومند جلسه یمني هم ستاسو دی او د لاندې ام پي او یمني هم ستاسو دی آس پاس ام پي ګان ټول ستاسو دي 3.5 کاله بلکې 4 کاله ستاسو په مرکز کې حکومت چلیدو 10 کاله په صوبه کې د حکومت شولې نو ما ته ووایئ تاسو به په کومه سترګو بیا راځئ په کومه سترګو به تاسو دې خلکو نه وډ غواړئ یو سرتور هم نه کړی دی وجلی یې نه شئ
دا خاوندانې وجلې نه شي او نور هم چې په کومه نمونه بې عزته کړی زما په خیال چې پاکستان جوړ شوی د 1947 نه د اوسه پورې باندې پاکستان داسې بې عزتي نه شوي د پښتنو داسې بې عزتي نه شوي لکه دا ستا په حکومت کې چې وشولې ستاسو په مالت کې څوک ښځه طلاقه کړي هغه څوک د واده جواب کوي ووایئ په ایمان یې وایئ او د 3 طلاق یې کړی دی 4 طلاق یې کړی دی او 1 طلاق سره هغه خاوند په یو کوټه کې دی هم سملي شاته ورته دی پروت او مخې ته ورته هغه پروت دي ځکه چې دی د هغه طرف شوقي دي دا ګوره په میډیا باندې ما دا خبرې نشر کوي کټ کوی به نه او د دې لاس خلاصي ما نه نیم نه یې کټ کړی ګل نه یې ګلیا نه یې نامه وه او نیم دې دی کټ کړي دې ځله مې که خدای کړي او خیر یې منې راغې دا درته وایم چې د پي کې 60 یوه خور لور به م رانه پوکیه ورنکي ورله او ټولو ته به که خیر ګیس لګوم او نه به یې رانه داسې بند کړي لکه دا ده چې اوس بند کړی دی او موږ مه مجبوروه او که موږ مجبوره کړلو بیا به سړی چې تنګ شي نو په جنګ شي سړی چې تنګ شي نو په جنګ شي موږ نور تنګ یو ورې ټولې واورئ ښه دا ښه تکړه خلک یې که نه راپاڅوي نو بیا لوپټې په سر کوي په ایماندارۍ بیا د بل پروګرام چې کومه دا به زه زنانو ته کوم نارینهو ته یې نه کومه په دې ځان پوه کوي هغوی به راپاسي خو ګوره دا زموږ خلک نه راپاسي ډېره مهرباني